احساسي کمتري څه شی دی او احساسي کمتري څه ته وایي. نن په دې ویډیو کې په دې ټاپک باندې یو څو خبرې کول غواړو چې زیاتره زموږ خلک داسې دي چې هغه د احساسي کمترۍ شکار دي، په احساسي کمترۍ کې مبتلا دي. اکثر په خپله معاشره کې نه که نه یو کس چې هغه ډېر زیات بلش کېږي، که فرض که ته ورته یو خبره سې یوه هم وکړي نو هغه سره خبرې جواب وي خو تا له جواب نشي درکولی. دا کس چې کومه دی دا د احساسي کمترۍ شکار دی. که فرض که دا کس یو مجلس ته لاړ شي، یو ماحول ته لاړ شي، که فرض که هلته ورته سړی خبره هم وکړي نو هلته به هغه خبره نشي کولی، ډاډه به په چا باندې نشي ورتلی. که فرض که موږ د نور ژوند خبره وکړو دا به همیش دپاره شاته وي. که د کالج خبره وکړو، د سکول خبره وکړو، دا به په کلاس کې ګوټ ناست وي، دا به غواړي چې یاره زه تاله جواب درکړم د خپلې خبرې، خو تاله به د خپلې خبرې جواب نشي درکولی. دا کس چې کوم دی دا د احساسي کمترۍ شکار دی. احساسي کمترۍ چې کومه ده دا انسان ته د څه وجې نه لګي، مطلب دا دی چې دا پیدایشي نه وي. په دې کې زیات کردار چې کومه دی هغه د مور او پلار د وجې نه دی چې بچي ته په نڅه خبره باندې قاري، په نڅه خبره باندې هغه بېعزته کوي. هغه دومره سوخ شي چې که فرض که بل کس والا بېعزتي کوي یا یې څوک وهي یا یې څوک ټکوي نو هغه د دې جوګه پاتې نه شي چې یاره خپل جواب چې کومه دی هغه له ورکړي. نو زما دغه مور او پلار ته، دغه مشرانو ته زما یو ریکویسټ دی چې کم از کم ستاسو کشران دي هغه تاسو ځان سره کښېنوئ او مطلب دا دی چې ښه تربیت ور ورکوئ. زه به د پخوانو خلکو خبرې وکړم. پخوا خلک چې کوم هغه ډېر زیات هوښیاران وو، ځکه چې هغه به د خپلو مشرانو سره کښېناستل او مشران چې کوم هغه به د خپلو مشرانو سره کښېناستل. د دې د وجې نه چې کومه دی نو کشران به د خپلو مشرانو سره کښېناستل. د دې د وجې نه کشران به هم خوشحاله وو، مشران به هم خوشحاله وو. نن سبا که فرض که موږ وګورو نو ماشومان چې کومه دی هغه هم په موبایل کې لګیا دي او لوی هم په موبایل کې لګیا دي. لوی چې کوم دی نه کشرانو ته عقل ښایي او کشران چې کوم دی نه د لویو له زده کړې کوي. نو ژوند دی بس یو ژوند چې کومه دی هغه دې که ورکوي. نو بس زما دغه یو ریکویسټ دی چې کم از کم تاسو خپل ماشومانو له توجه ورکوئ او لږ شانتي تربیت وله وکړئ. نو امید کوم چې یاره دا شارټ غونته ویډیو، شارټ غونته میسج چې کومه دی دا به تاسو خوښ شوی. لازم چې کومه دی ویډیو شیر کړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.